تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احد په میدان کې د هفتې ورځ وه، نو سحر مسخو نبی صلی الله علیه وسلم کړی و. د احد په میدان کې هغې نه پس بیا جنگ شروع شوی و. نبی علیه السلام چې کله جنگ ختم شولو، ماسپښین ټیم داخل شوی و او د هفتې ورځ وه، نو نبی علیه السلام مسلمانانو ته ویلو چې مونځ کول غواړو چې مونځ وکړو. نبی علیه السلام باقاعده امامتي وکړه په احد میدان کې او په ناستې باندې مونځ وکړلو. ځکه نبی علیه السلام نشو ودرېدلی، یو خو د مخ مبارک نه وینه ډېره زیاته تلې وه، د هغې د وجې نه ورته کمزورتیا راغلې وه. یو د تندي مبارک هم ډېر درد کولو او خوله مبارک کې به غاښونو باندې خوږ شوي وو، هغې وجې نه هم ورته تکلیف. نبی علیه السلام د بدني تکلیف د وجې نه په ناستې باندې مونځ وکړلو او ټولو صحابو ته ویل ما پسې په ناسته مونځ وکئ. ځکه چې کم امام د انسان مستقل امام یو دغه کم کیفیت وي، مقتدیان به هغه طریقه اپناوي. یوه رایه دا ده څنګه چې نبی علیه السلام د احد په میدان کې په ناستې مونځ وکړو، ټولو صحابه کرامو پسې په ناستې مونځ وکړو، 4 رکعاته وکړل. ځکه سفر نه و، احد میدان چې دی دا د مدینې سره بلکل جفت او نږدې ځای دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم اتباع ور صحابه کرامو چې وه د نبی علیه السلام عمل ته به یې کتل، هغه شان به یې کول. لکه بنیادي خبره دا ده چې مسلمانان دې ته وګورو چې نبی علیه السلام څنګه عمل کړی. هغه په ناستې لمونځ کولو، په ناستې وکړل. د نبی علیه السلام مرض الموت کې چې کله بیمار و، څه صحابه کرام تپوس له کور ته ورغلي. نبی علیه السلام مونځ کولو بهر ته نشو راوتلی، نو په خپله یې په ناستې مونځ کول، دا صحابه کرام پسې شاته به کور کې ودرېدل. نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه، ویې کښېنئ، ودرېږئ مه. هغه ملګري کښېنول او د مانځه نه پسې وویلو، ویل دا د قیصر او د روم د بادشاهانو د هغوی کلچر دا و چې مشر به یې ناست و، کشران به یې ولاړ و، دا نوکران به ورته ولاړ و. چا په لاس کې اوبه نیولې وي او چا به پیالی نیولې وي او چا به څادر نیولی او چا به څه شی. دا د مغرورو متکبرینو خلکو سټایل دی چې خلک د ده خواته ولاړ به او دی به په قلاره ناست دي. نبی اگر چې دا مونځ و عبادت و، ویل دا کلچر نه دی ښه، دا طریقې کار دا د هغوی مخالفت په کار دی. نبی علیه السلام هغوی کښېنول. د دې وجې نه د شریعت مسله دا ده، زموږ په دې معاشره د پښتنو کې دا شته دی، ښه طریقه هم ده چې چېرته مشران ډوډۍ خوري یا میلمانه راغلي وي، نو کشران یا بل څوک یا هغه ورته اوبه ورکوي یا خدمت ته ولاړ. دا ښه خبره ده، خو دا ودرېدل ټیک خبره نه ده چې یو کس 2-3 کسان روټۍ خوري او کس یې په سر د پاسه ولاړ دی. یا د خپل ماتحت خلک ځان ته ودرول چې هلکه ودرېږه اوبه راکوئ او کینې به نه هلکه ودرېږه او تل د ودرېږه څه په غاریږې راوړې به. دا د هغه زمانې د یهودو او د قیصر او د روم د بادشاهانو د مغرورو خلکو سټایل دی. د دې وجې نه نبی علیه السلام به څوک خواته ودرېدلو ته نه پرېښودلو. که روټۍ ته به غلام هم هغوی نوم سره کښېنه، روټۍ ته یا ویل هسې کښېنه، ودرېږې به نه. ځکه دا یو د انسان احترام هم دی او بل انسان به خپل ځان د کبر او غرور نه بچ کوي به، چې خپل نوکر ته خپل ماتحت ته به داسې نه وایي چې ودرېږه هلکه چې موږ څه په کاري کې راوړی به، دی هم انسان دی ستا په شان دی. عام ماتحتوالی دا مطلب نه ده چې د انسانیت ختم شوی دی، دا ټیک دا شی ټیک نه دی. نبی علیہ السلام صحابتو نه بس کېنه، لکه په مانځه کې
دا تکبر خبر نه وه، بس قیام فرض یې په مانځه کې. خو نبی علیه السلام هغوی ته ویل د ما ته دا شي څخه نه ښکارېږي، ویل کښېنئ. نو که مونږ په دې خبره ځان پوهه کړلو چې نبی علیه السلام څه کړي، مونږ به هغه کوو. دا حج ته چې کوم حاجیان صاحبان لاړ شي، که نه هلته ډېر غټ جنګونه وي. زموږ د پښتنو خلکو، د پاکستان د خلکو، د افغانستان د خلکو په مینا کې 4 رکعاته لمونځ کوي. هلکه ولې؟ وایي زما چې دی په مکه معظمه کې 15 ورځې شوي دي او په مزدلفه کې به هم پوره لمونځ نه کوي، پوره لمونځ به کوي. په عرفات کې لکه خدای بنده ولې؟ وایي چې مونږ خو مسافر نه یو. نو اولنۍ خبره دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام هلته 2 رکعاته لمونځ کړی دی، بس خبره ختمه ده. د نبی علیه السلام اتباع تا ته چا چې مسافر او غیر مسافر خبره پکې نبی علیه السلام نه ده کړې. ولې؟ د مکې معظمې خلک وو، د عرفات خلک وو، د عرفات کې د دیهات وو، دا خلک وو، د مینا څخه خلک وو. هغوی هم د نبی علیه السلام سره 2 رکعاته لمونځ کړی دی. د جمعې په ورځ باندې مونږ 2 رکعاته لمونځ کوو. ولې؟ د جمعې مو 100 رکعاته دی، 2 رکعاته فرض لمونځ دی. که یو سړی وایي زه خو مسافر نه یم، په کور کې م زه 4 کوم، نو 4 نه کېږي. دقه شان د مینا او د عرفات او د مزدلفې خبره ده. هلته نبی علیه السلام 2 رکعاته لمونځ کړی دی او زموږ پښتون سړی به له چا پلار راواړی، وایي نه نجیزه خو زما خو دلته 15 ډېر شوي دي. او د الله بنده نبی علیه السلام 2 کړي دي، په حدیث کې راغلي دي. ابوبکر 2 کړي دي، عمر 2 کړي دي. تسلسل دی په دې کې. د نبی علیه السلام عمل دی، د مسافر او د غیر مسافر خبره پکې حدیث کې نشته دی. مسافر به 2 کوي او غیر مسافر به سره، دا خبره نشته دی. نبی علیه السلام 2 کړي دي بس. زم د خلکو په دې باندې ذهن نه خلاصېږي هلته. نو حاجي صاحب حج ته لاړ شي، هلته 4 رکعاتونه پوره لمونځ کوي، نو حج هغه برکت ځان سره را نه وړي، بیا هر څه هلته پاتې شي. یعنې دا مې خبره دې لپاره وکړه چې نبی علیه السلام څه کار کوي چې موږ هغه کوو. ځینې به د نبی علیه السلام خصوصیت یې موږ ته پته ده، که نبی علیه السلام 9 بیبیانې موږ به نه کوو. موږ دپاره 4 جواز دی، هغې کې ظاهرا پته ده. په زیات طور اعمال د نبي صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره دا رهنمایي ده. نبی علیه السلام هلته 4 رکعاته لمونځ وکړو، په ناستې وکړو، ټول صحابه کرامو سو پسې ناسته لمونځ وکړل. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ټولو صحابو ته ویل صفونه جوړ کړئ. صفونه یې جوړ کړل او د صفونو نه پس بیا نبی علیه السلام ودرېدلو او دا ټول خلک شاته ولاړو. نبی علیه السلام ته مخکې ولاړو، دعا یې وغوښتله د الله پاک، اجتماعي دعا. د الله حمد یې ویلو، د الله بډایي بیان کړله، خپل عجز یې ذکر کړلو، د الله نه په دین باندې استقامت طلب کړو، الله پاک نه هدایت طلب کړلو او خپل عذر معذرت یې الله پاک ته پیش کړلو. نو داسې ده چې ځینې ځایونو کې د نبي علیه السلام ته اجتماعي دعا کړې. دا ځای کې ثابته ده اجتماعي دعا شته، لاس پورته کول، چې امام هم لاس پورته کړي، مقتدیان هم لاس پورته کړي. دغه شان په باران کې نبی علیه السلام په صلات استسقا کې هم بهر وتی دی او هغلته اجتماعي دعا کړې ده نبی علیه السلام. اجتماعي دعا په خاص مقاماتو کې د نبی علیه السلام نه ثابته ده، حدیث په فرضي منځونو کې نشته دی. دا خبره باندې لږ ځان پوهه کوي، خلک نه مني، خو هسې پوهه یو ځل پکار ده. نبی علیه السلام په 15 وختونه با جماعت منځونه په سفر کې هم کړي دي او په مسجد نبوي کې هم کړي دي. د نبی علیه السلام ترتیب د مانځه دا و چې پیغمبر علیه السلام به کله سلام وګرځو، مقتدیانو ته به یې مخ کړل، یو ځل به ویل الله اکبر، 3 ځله به ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بیا به اللهم انت السلام ومنک السلام، بیا به نور دعاګانې ویل دي. دلته نبی علیه السلام لاس نه دی پورته کړي، دلته دعا نه ده شوې. د نبی علیه السلام نه په یو حدیث کې ثابته نه ده. د فرض منظور نه دی کو سنتو نه پس دی، د نبی علیه السلام له دعا نه ده ثابته چې نبی علیه السلام لاس پورته کړي، صحابه کرام هم لاس پورته کړي او پیغمبر صاحب فرمایي چې غلب اسلام، شکست کفار، شفای بیماران، نجات قرضداران، داسې نبی علیه السلام نه دي کړي. ته ویل دا غلط کار دی. موږ غلط کار دعا نه، صحیح کار ځان نه غواړه او د نبی علیه السلام ترتیب یې زده کړه. بس نبی علیه السلام داسې نه دي کړي. بس چې ټول خلک یې کوي، ټول خلکو خو موږ نه یو ذمهوار کړو. ټول خلکو تعویضونه هم کوي، تعویضونه جایز دي نه. د استاد یې کوي، استاد یې غلط کار کوي. دا ولې دا موږ دیني لحاظ سره پوهه نه یو. دا سیرت النبي دې لپاره وایو، دا ترجمې دې لپاره کوو، احادیث دې لپاره کوو چې موږ خبر شو چې نبی علیه السلام
دا تبلیغان په مخ وی کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو کې د کامیابی یقین او په نه طریقو کې د ناکامۍ یقین. طریقه درته یاد ده نه؟ نو کامیابی او ناکامي به څنګه راځي؟ اول به د نبی علیہ السلام سنت زده کوو. د دې وجه امام بخاری باب خو دی چې العلم قبل القول والعمل. اول علم دی بیا عمل دی بیا وینا ده. نو زموږ علم شته نه وینا شته او نه عمل شته. نو علم چې نو بیا عمل نه راځي چې عمل نه بیا وینا هم نشړی نشي کولی. او د نبی علیہ السلام د سنتو نه اول ځان خبرول پکار دي. دا خبره ډېر ټیک ټاک خبره ده د نبی علیہ السلام په طریقو کې کامیابي ده په نه طریقو کې ناکامي ده. په طریقې کمې دي طریقې به یادو. نو داسې دی چې ځینې ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجتماعي دعاګانې کړي امین صحابو ویلې دی په دې ځای کې نه دی کړي. نو که داسې مسلمانان په جهاد کې او په جنګ کې مصروف وي او وروسته دعا غواړي غوښتلی شي نو په دې ترتیب باندې لږ ځان پوهه کول پکار دي. که کم خلک حرمینو ته تللي هلته حرمینو کې امامان چې کله سلام وګرځوي هغوی ته اذکار وایي بیا نور خاموشي وي هلته د جنازې مونځ کېږي هلته نور څه نه وي داسې. نو په دې ترتیب چې موږ لږ ځان پوهه کړو یا ځینې خبرې هم د خپلې زندګۍ نه بهر کوو به مونږ بیا ولیکو علما کرام حضرات یې ولیکي مقتدیان حضرات په دې خبره خفه کېږي یا دعا خو د شپول دی او دعا دې ونه کړم ولې شپول او د شپول زه پوهېږم تا نه ښه ما کتابونه ویلي دي او کم ځای کې شپول هر ځای کې به شپولو نه راچاپېری چې هر ځای کې ما په ملګیا د غنو شپول راچاپېری کم ځای کې چا ویل چې شپول کم کتاب کې راغلی مونږ پښتنو خلک وایي دعا خو شپول دی مو ستا لپاره به هم دپاره خو نه دی. دعا د الله او د بنده په منځ کې د رابطې ذریعه ده. شپول څه ته وایي؟ دا صدقتا شوتل خو دې نه دي کړی غرم کړل چې هلکه مانځه کې شوتل وکړله اوس یې شپول لا چاپېری چې هغه ورته راتاپېږي. دا د مسلمانانو خپلې خبرې دي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې نه پس د شهیدانو حوالې سره خبره وکړه چې کوم شهیدان دي ویل د هغې دپاره د کفن غم وکړئ. حمزه رضی الله عنه شهید شوی د احد په میدان کې پوزه یې تم پرې کړې وه او شونډې مبارکې تم پرې کړې وې سترګې وله رایستلې وې غوږونه وله کټ کړي وو مخ یې وله ډېر ګډ وډ کړی و. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کله وکتلو حمزه رضی الله عنه نبی علیه السلام ډېر زیات خفه شولو د حمزه په شهادت نه و خفه د حمزه په دې بېعزتۍ باندې ډېر خفه شولو. هغوی ویل ظالمانو زما په دې تره مرګ ور په غاړه مرګ ورپسې و دا مې بېعزتي مولا ولې کړې ده. په دې وخت کې د حمزه خور وه غالبا صفیه ده رضی الله عنها که حفصه ده هغه ډېر تیزه را روانه وه. زبیر یې زوی و پیغمبر علیه السلام ورته ویل که دا مور به دې منې کې د نبي علیه السلام ترور وه ځکه حمزه تره و ویل دا مور به دې منې کې دغه چې دی ماما دې په داسې طریقه باندې پروت دی چې هغه د کتلو نه دی نن سبا. زوی را مخې ته شولو مور ته ویل نه به ځي مور یې ډېره غټ باډیداره زنانه وه او د عربو دا زنانه ډېر تکړه وې د خپل زوی دیکه کړلو دې خوښه ته څوک یې چې ما د خپل رور نه منې کې ځکه په مدینه کې خو پته لګېدلې وه بیا د مدینې زنانه راغلې وې د احد میدان ته پرون به هغې خبره وکړله نو زوی ته به چې نبی علیه السلام فرمایي چې نه به ګورې بس په ځای ودرېدله بیا د زنانو هم دومره اطاعت و چې زوی ورته کله ویل د الله رسول و چې نه به ګورې بس په ځای ودرېدله بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ویې ویلو د الله رسوله د خپل رور له مې کفن راوړی د 2 څادرې او د خپل رور له کفن وراچومه وګوره ما ته پته ده چې د حمزه خبر شوی ما حمزه مړ دی مسلې شوي ده غوږونه یې کټ شوي دي پوزه یې کټ شوي ده سترګې ولې رایستلي د مارون په ډېر بد حالت کې پروت دی خو زه تا سره وعده کومه زه به جزه فزه نه کومه او زه د خپل ورور په شهادت باندې خفه نه یم زه په دې خبره پوه یم چې زما ورور ته الله پاک شهادت ورکړی حمزه رضی الله عنه ته. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته بیا اجازت ورکړل حمزه ورشه وګوره. حمزه رضی الله عنه یې وکتلو او سترګو نه اوښکې بهېدل جړه هغه انساني فطرت دی خو چغې مغې او هغې هغه شیز ونه کړلو. بیا 2 څادرې وکړلې یو انصاري صحابي و هغه هم شهید شوی و دا مهاجر و یو څادر په دې کې لنډ و بل اوږد و یو غټ و یو وړوکی څادر و. نبی علیه الصلوۃ والسلام او صحابه ویل چې دا خو 2 څادرې دي دا به ډېره بده خبره وي چې 2 څادرې د حمزه کفن شي یو انصاري بغیر کفن نه موږ ښخ کړو.
نبی علیہ السلام ویلي شلو کې یو غټ صادر غټ ته بل وړو کې و دې څه فیصله خو نه شو کولی چې کم صادر حمزه له ورکو خو یې والله وړی او کم صادر د انصاري شهید ته ورکو نبی علیہ السلام یې قوره ولا ورکوي خسنه وکړي او خسنه چې وکړلو نو غالبا غټ صادر د انصاري راوختلو شړی غونته وي شړی او وړوکې صادر د حمزه راوختلو نبی علیہ السلام حمزه د بدن ډېر غټو ډېر باډیدار او دنګ لوړ کس و حمزه رضی الله عنه نبی علیہ السلام بس ټیک ده انصاري له غټ صادر ورکړلو او حمزه رضی الله عنه باندې دومره د صادرو هغه نیم بدن یې پټ کو شړی غونته و او نبی علیہ السلام ته صحابه ویلو د الله رسول د حمزه را کفن نه برابري نبی علیہ السلام ته فرمایل حمزه په خپل باندې سرګړی واچوي نور ته واخه واچوي بس د غنیم کفن صادرې پوره دی نبی علیہ السلام د حمزه رضی الله عنه تدفین بیا التکړه لري نبی علیہ السلام بیا صحابه ته ویل رسوله دا خو مړي ډیر شهید شهیدان او قبرونه نشو کناستله دومره ډیر نبی علیہ السلام فرمایل داسې وکړي چې اجتماعي قبرونه وکنه دوه درې په یو قبر کې خخو نو دغه شان صحابه وکړه چې بیا اجتماعي قبرونه ولا برابر کړل او بیا ویل نبی علیہ السلام په خپل بل حد کوزیدلو با زخمی دی د مخ مبارک نه دومره ډیره وینه تل په ناستې مسکی تندې مبارک زخمی دی او ډېر او ترې شهید شوی نور تیر شوی مرګري شهیدان شوي دي او د لوی حوصلې والا پیغمبر له حد ته به کوزېدلو بیا ته به ویل هغه شهید مخکې راکوي چاته چې قرآن ډېر یاد دی نبی علیہ السلام دلته هم د قرآن احترام به کول د قرآن عزت به کول ویل چې کوم صحابي ته او شهید ته قرآن ډېر یاد دی هغه اول راکړي چې په لحد کې اول کېدم دا د نبی علیہ السلام تعلیمات دي چې د قرآن قدر کول د قرآن د قاری د قرآن د عالم د قرآن د لوستونکي احترام او عزت په دې بنیاد به کوي چې د په سینه کې قرآن شریف دی د قرآن عزت او د قرآن خوانه فرد عزت او اکرام ډیر زیات ضرور دی موږ په کتابونو کې باندې مو روزانه وایو خو خلک د خپل حافظ او بچی قدر نه کوي هغه بچی قدر ډیر چې غټ غټه تنخواه او پیسې علي او پلار له جب ډکوي او زم په معاشره کې د قرآن شریفونو او د تلاوتونو د قرآن خوانه خلکو د قاریانو علماو داسې قدر کم شولو زم د بچو رجحانه بل طرف ته دی وسو د قرآن د لوستونکو قدر معاشري خلک نه کو د دې وجې نه د بچو رجحانه بل ته خلک د ډاکټر صاحب ډېر احترام دی نو ښه خبره ده ځکه ډاکټر صاحب ته خلک مسیحا وایي معنا دا ده د بیمارانو عزت دغه کوي دا دیکبال کوي دا ډېر لوی ثواب دی بیګا هم خبره وکړله ډاکټران په خیر عاده باندې په ښه نیت باندې د بیمار علاج معالجه کوي کنه دا مسلمان ډاکټر ډېر لوی ثواب ګټي پیسې پرېږدوه که څوک د بیمارانو سره په هسپتال کې خدمت کوي دا خلک هم ډېر ثواب ګټي ډېر لوی ثواب دی هغه د هر چا عزت او اکرام پکار دی خو نبی علیه الصلاة والسلام د هغه خلکو ډېر زیات عزت او احترام به کولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا یو زنانه راغله په دې دوران کې نبی علیه الصلاة والسلام ته راورسېدله نبی علیه السلام یې وکتلو او چې پیغمبر اسلام ټیک دی نو نبی علیه الصلاة والسلام د رسوله د مدینې نه ستا په طلب راوتی وم چې دا شهید شوی دی نبی علیه السلام ورته وویل بلکل زه ټیک یم یوه خبره هسې ده چې ستاسو ماما شهید شوی دی غالبا حمزه رضی الله عنه د هغې ماما و او بله اطلاع یې ورله وکړله چې غالبا تر دې شهید شوی دی او بله اطلاع یې ورته وکړله د مصعب ابن عمر د دې خاوند و وی مصعب هم شهید شوی دی د دې دو په دې عمه په دې دو په شهادت باندې زنانه سړي سره رد عمل ښکاره ډېر نه کړلو خفګان وي ښځې خو چې کله د مصعب اواز واورېدلو چې مصعب شهید شوی دی د دې زنانه د خولې نه یو چغه ووتله واقعي د خاوند په مرګ باندې ښځې ته ډېره غټه صدمه وي نبی علیه السلام چې کله د زنانه د مصعب ابن عمر د بیبي چغه واورېدله یو هغونتې اچانک یو خولې نه اواز ووتلو نبی علیه السلام وفرمایل واقعي د ښځې او د خاوند خپل منځ کې یو خاص مینه او محبت وي دا د دې د محبت نتیجه وه چې دوی یو چغه وواله او خاوندان مسلمانان ښځې د خپلو خاوندانو سره مینه کوونکي دي او دا د نکاح کمال دی چې د داسې دوو
انسانانو د ښځو د خاوند په منځ کې الله پاک داسې مینه را پیدا کړي چې د هغې مینې په وجه باندې د دواړو د یو بل نه په جدایۍ باندې خفګان وي. بیا دا نور واقعات هم په احد په میدان کې راغلي دي. نبی علیه السلام بیا به د لسو کسانو شهیدانو جنازه کوله. اگر چې یو روایت دار چې جنازه یې نه ده کړې، خو دا خبره ټیک نه ده وایي. دغه مشهور روایت دار چې نبی علیه السلام د هرو لسو کسانو شهیدانو جنازه کړې ده، اجتماعي جنازې کولې، او چې هغه به یې ښخ کړل بیا به د لسو کسانو نورو جنازه وکړله. نو پیغمبر علیه السلام به د شهیدانو غسل نه دی ورکړی، حمزه ته هم غسل نه ورکړی. نبی علیه السلام وکتلو، نبی علیه السلام فرمایي ما وکتل چې حمزه سایډ ته و پروت و او فرشتو وله غسل ورکولو، حمزه نه اوبه بهیدلې. د هغه د بیبي نه بیا تپوس کړی چې دا ولې دا حمزه له فرشتو اوبه راوړې غسل کړو؟ هغه ویل جنابت په حالت کې تللی و، د جنابت په حالت کې شهید شوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام هېچا له غسل نه دی ورکړی، په خپلو کپړو کې پالتو کپړې ترې لر کړي وې، لکه پیزار شولو، ګردنۍ شوله او توره شوله، بل شی شولو، بل پالتو سرمنې او سامانونو چې ډېره کوي کمیس پرتوګ یا لنګ هغې ورته پرېښودلو. به په خپلو کپړو کې چې شهیدان دا دفن کړي، غسل یې ورته نه دی ورکړی. جنازه پې نبی علیه السلام کړې ده، په ټولو به یې په نمبر په لسو کسانو باندې به یې جنازه کول، هغه به یې ښخول. بیا په دې کې یو کس و د یهودو عالم و په یهودیانو کې. نو هغه حدیث چلو کو چې هغه د دې دین او د کتابونو پوهه ورسره وه. هغه یهودیانو ته لاړو، ویل نن د هفتې ورځ ده، وی نبی علیه السلام په احد کې جنګ کوي، موږ تاسو ته پته ده نبی علیه السلام حق پیغمبر دی. یهودیانو ورته ویل او خپل منځ کې خبرې کوي. نو هغه خو ویل مونږ خو د هغه حق پرستي موږ له مرسته پکار ده، ویل نن د هفتې ورځ ده او د هفتې په ورځ باندې پابندي موږ نشو کولی، میدان ته نشو تللی. د یهودیانو د عبادت او ورځ د هفتې په ورځ بیا نور څه کنه کوي، مونځ اودس پکې. او یهودي عالم ورته ویلې نه هفته پرېږدئ راځئ. بار نو څوک ورسره رانهلل، دی یوازې راغی. او دی چې بیا یوازې راغی نو دی بیا په د احد میدان کې شهید مړ شولو، شهید نه مړ شولو. نو بیا ته غالبا چې دی زخمي و، بیا ته تپوس شوی ته ولې راغلی؟ کلمه دې ویلې مسلمان شوی؟ ده ورته ویل نه، ویل زه په دې بنیاد راغلی ما چې الله پاک ویلو چې د دې پیغمبر مدد به کوو، نو په دې نیت راغلی ما، نور مې د ده پیغمبري کلمه شهادت مې نه ده ویلې. هغه بیا د زخمونو د نه بیا مړ شولو. نو نبی علیه الصلاة والسلام به بیا دومره ویلو چې پلانکې یهودي ښه سړی و، ښه شهید یې ورته نه دی ویلی. او د هغه متعلق بیا راځي چې د هغه قبر یې د مسلمانانو د قبر نه ځان نه کړی و. د مسلمانانو مقبرې به ځان نه، د یهودیانو به ځان نه. د هغه قبر د احد د شهیدانو سره نه و. نبی علیه السلام د هغه جذبه ستاینه وکړله چې ښه سړی و، شهادت خبره نه وکړه. ولې کلمه شهادت یې نه وه ویلې؟ په دې مدینه منوره کې یو سړی و، مشر سړی و، نه مسلمان خلک به ډېر کوشش کړی و، انیس دی که اونیس داسې نوم یې و. بیا په دې احد په میدان کې راغی او ځکه نه مسلمانېدلو، چا له په سود پیسې ورکړې وې. د ویل که مسلمان شم په هغه مې پیسې راوښتي، د هغه سود پیسې به رانه پاتې شي، چې د سود پیسې بیا والم بیا به مسلمانېږم. د خپله هیره سې دنیا لاره چې بیا داسې وشوله چې د احد سهار د احد هفتې ورځ د سهار د پړه کې راغلي دي، دا ټول مسلمانان تللي نو دلته ناست یم. نو سهار لمونځ یې هم نه دی کړی، خو سهار د مانځه نه پس ځان سره کلمه ویلې ده، مسلمان شوی دی او راغی د احد میدان ته. او د احد په میدان کې خلکو څنګه راغلی؟ هغوی اوس کلمه شهادت ویله، مسلمان شوی یم. او د احد په میدان کې هغه بیا زخمی شوی و. بیا د زخمی حالاتو کې ځینې خلکو محلې طرف ته، یو آبادۍ طرف ته بوتللو، بو بیا وړلو وي، تپوس دی وکړو څنګه راغلی وي؟ مسلمان شوی کاسې دی د قوم د وجې نه راغلی چې قوم دی په میدان کې ته هم راغلی؟ هغه ویل نه، مسلمان شوی یم او کلمه شهادت مې ویلې ده، نه یې مونځ کړی دی نه تلاوت کړی، هېڅ هم نه ورنه کړي. سهار راغلی دی، ماسپښین مړ شوی دی، ماسپښین بیا مړ شو، شهید شولو. خلکو سره خبرې کولې بیا شهید شولو. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه متعلق ویل چې پلانکی جنتي دی. نبی علیه السلام به هوا کې خبر نه کړي، وحی به ورته کېدله. ابو هريره به کله ناکله د خلکو نه تپوس کولو، ویل لکه هغه کم صحابي دی او کم مسلمان دی چې نه یې مونځ کړی، نه یې اودس کړی دی، بل څه کړي، نه بل څه کړي، جنت ته تللی دی. خلک به حیرانېدل. هغه بول دغه صحابي هوا، دغه مسلمان حواله ورکوله
چې هغه پلانکی و د مدینې چې راغی او سهار کلمه وویله ماسپښین په احد کې شهید شول چې الله رسول ویلو جنتي دی جنت ته به ځي خاتمه ټیک و کلمه شهادت یې ویلې وه هغه بل هم په دې میدان کې زخمی شوی دی مړ شولو و کلمه شهادت یې نه وه ویلې د کلمه شهادت ویلې وه مسلمان شوی و بهرحال د احد په میدان کې ډېر شی نور هم واقعات شته دی الله نه دعا کوو چې الله پاک موږ زموږ د ایمان ښکلا را نصیب کړي او زموږ د ایمان کمزورتیا الله تعالی زموږ ختمه کړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا